د تلویزیون ډیرو قدرمنو لیدونکو سلام. وروسته له ډیرو جنجالونو د راتلونکو ولسوالیو شوراګانو او د پارلمان د ټاکنو نیټه اعلان شوله او د دغه نیټې لپاره طرزالعمل د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څخه داسې تنظیم شو چې لومړی باید خلک دغه په خپلو کاغذي تذکرو باندې نوملیکنه وکړي. د نوملیکنې نه وروسته بیا د دې شرط پوره کوي چې تر څو پر ټاکنو کې برخه واخلي. اساسا اوس د نوملیکنې په پروسې کې یو لومړی پروسه ده او دا ممکن مشکلات هم ولري په خپل منځ کې. ستونزه اساسي ستونزه دا ده چې که څه هم داسې رسمي ارقام نه وړاندې کېږي چې مشخص یو څه وویل شي چې څومره خلکو ثبت نام کړی ده، اما هغه عمومي ارقام چې له رسنیو سره دي داسې ویل کېږي چې تر 15 لکو نه زیاتو کسانو په تېرو 12 ورځو کې ثبت نام کړی ده. که دا ثبت نام په همدې ډول باندې دوام وکړي نو تصور داسې ده چې کم خلک به په ټاکنو کې اشتراک وکړي. د تېر کمیسیون د برابر په اساس باندې شاوخوا 14 میلیونه موږ دلته په افغانستان کې د نواجد شرایط لرو، نو که دا کم اشتراک کوي دا به څنګه کېږي؟ د دې پروسې په وړاندې خنډونه او مشکلات څه دي او بالاخره څومره کمیسیون سره له حکومت او سره له نړیوال ټولنې دې مسئلې ته مصمم دي چې په 28 د میزان باید د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کړي؟ په دې ارتباط باندې ستونزې څه دي، خنډونه څه دي؟ خلک د پارلمان نوم یادوي چې اوسني پارلمان وکیلان په یو ډول باندې د پارلمان د ټاکنو په وړاندې خنډ جوړوي. که خلک پکې اشتراک ونه کړي یا هم د خلکو اشتراک کمرنګه یا دا پروسه تمدیدیږي، ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي او که به نشي ترسره، دا او نور تشویشونه او پوښتنې چې کومې دي دا په ننني بحث کې له ډېر قدرمن میلمه ښاغلي سید حفیظ الله هاشمي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کمیشنر سره مطرح کوو. ډېر ښه راغلاست جناب هاشمي صاحب. سلامت سي خپلواک صاحب. ډېره من اول خو احترامات تاسو ته او تاسو لیدونکو ته وړاندې کوم. وخت مو راکړه. اساسا مې لومړۍ پوښتنه دا چې څنګه یې ارزوئ د ثبت نام پروسه یې نوملیکنې پروسه څنګه روانه ده؟ خپلواک صاحب راحت یو دا په دې معنی چې کوم ارقام چې تدریجي شروع شول چې په اوله ورځ کې 6,000 شاوخوا او په تدریجي ډول د ارقام پورته راغلل، نو سره د چې موږ نگراني په اوله ورځ کې ډیره زیاته وه چې د ارقام که 6,000 محدوده کې پات شي نو دا پروسه شاید ناکام شي. ولې کله چې د ارقام پورته راغلل چې اوس فعلا ورځې د 18 نه تر 15,000 پورې ثبت نام د ورځې لرو، نو امیدواري دې ته پیدا شو چې دا ان شاء الله دا پروسه موافق کیږي. ولې باید کلک او منظم پروګرامونه ورته نورم جوړ شي ترڅو خلک هو هڅول شي او راشي دا پروسې ته. دا یوازې د کمیسیون د انتخاباتو کار هم نه دی بلکې د دولت د نظام د حکومت او د افغانستان د غونډو وګړو او خلکو او احزاب کې مهم رول درلودلی شي ترڅو دا پروسه کامیاب شي. چون دا پروسه د ثبت نام چې کو دا یوازې د ولسوالیګانو شوراګانو او د ولسي جرګې لپاره نه ده بلکې دا د آینده انتخاباتو لپاره چې په آینده کال کې بل خیر سره د تاسو د ریاست جمهوریت او د ولایتي شوراګانو انتخاباتو شاهد اوسېږو. دا پروسه د هغې لپاره هم ده. نو خواهش مې هیله دا ده چې خلکو څخه چې دې کې ډېر شرکت وکړي تر څو وکولی شي بیا په انتخاباتو کې شرکت وکړي. ارقام څنګه دي؟ څنګه تر اوسه پورې د 6,000 نه پورته خلکو ثبت نام کړی دی. د اخر 2,000 ارقام لا تر څو نه اعلان شوي. یو مسله چې تاسو مخکې یاد کړه تفصیله کې خپل چې د ارقام پر ساتل کېږي، ارقام پر نه دي ساتل شوي بلکې په ویب سایټ د کمیسیون کې منظم نشریږي، یعنی د نن ورځې نه نشریږي، سبا 11 پورې نشریږي. دا چې خلک یې کتلی شي، تاسو یې کتلی شي، منظم پټ نه دي. ښه سید. اوس اساسا خبره دا ده چې فکر کوئ چې په ټاکنو کې اشتراک کم دی، یعنی که 6,000 مې په 12 ورځو کې بیا هم کم دی، یعنی د توقع وړ نه ده ځکه 14 میلیونه موږ واجد شرایط لرو. ما مخکې ویل دقیقا چې موږ نگران یو او تشویش هم لرو ورته چې د دې لپاره کمیسیون او د دولت د رهبری سره سخت مشورې شروع کړې دي، مصلحت شروع کړی دی چې څه کول پکار دي ترڅو د افغانستان خلکو هڅول شي او راشي ثبت نام وکړي. دا عوامل مو څېړلي دي ولې خلک نه راځي ثبت نام ته ولې نه راځي؟ عوامل څېړل شوي دي. غټترین او مهمترین دی کې فکتور چې هغه د امنیتي ستونزې دي چې متاسفانه موږ تاسو ورسره 40 کال راهیسې لاس ګریوان یو. د ملي شورا کارکرد یو غټ عامل دی. د بعضی حالاتو کې د حکومت کارکرد یو هم سبب کېدی شي. په 2014 کې چې کوم انتخابات وشول او کمیسیون او د روان د ملي پروسې صدمه ولیدله، هغه اعاده کول هم لږ زره وخت نیسي. دا غون فکتورونه دي چې خلکو سره تشویش دي. ولې د کې لوی چالش هغه د امنیتي ستونزې دي. امنیتي ستونزو د حل لپاره اقدام شوی دی یا حکومت سره د خبرې روانې دي چې څنګه د امنیتي ستونزې حل کړي؟ فکر کوي چې موږ د ټاکنو په ورځ باندې به هغه اساسي اصل د
اساسي قانون په اساس باندې چې ټاکنو لپاره د سراسري والی به تضمین کړلی شو په دې ټاکنو؟ موږ د امنیتي مسؤلینو سره ډېرې منظمې ناستې لرو. یو ډېر اوچت شوی باندې چې موین ارشد راس کې دی یو ګروپ تعین شوی دی د حکومت لخوا، هغې هفتهوار جلسې موږ سره لري. موږ خپل مشکلات امنیتي ستونزې چې موږ سره مخامخ کېږو هغه کمیسیون سره منظم شریکو. موږ ته اطمینان راکړل شوی دی هم په لیکلي ډول هم په شفاهي ډول چې دوی به د مرکزونو او د ثبت نام د خاطر باندې به هم امنیت ساتي او د 28 میزان کې به د صندوقو امنیت هم تامینوي. نو خدای ثبت نام امنیت سم نه ده ساتل شوی ځکه تاسو یو اساسي عامل امنیتي ستونزې بولئ. خپلواک سیاسي شیان نو افغانستان کې 40 کاله جنگ روان دی او موږ تاسو انتخابات په جنگ کې کو، نو داسې توقع کېدای شي چې بعض ځای کې ستونزې باید پیدا شي، ولې امنیتیان خپل هغه اخري تلاش کوي چې د دغه ملي پروسې امنیت تامین کړي. تاسو اوس پروګرام دا ده چې که هر څومره کسانو مثلا د وروستۍ ورځې چې پاتې دي ممکن 1 میلیون ته ورسېږي، ممکن تر 1 میلیون لږ څه زیات شي، 1.5-2 میلیون ته دغه کسانو ورسېږي. په دې باندې بیا ټاکنه ترسره کوئ؟ اول خو اوس وګورئ کمیسیون مستقل انتخابات جمع تقریبا 2355 مرکزونه اعلان کړي دي چې دا هم حالت تغییر کړي. 2355 څخه اوس فعلا اولین مرحله کې 1419 مرکزه باندې کار روان دي. متبقي غونډه واسوي نه دي چې هغه په دومره او درېمه مرحله کې دي. موږ تاسو میډیا طریقه هم اعلان کړی چې اوله مرحله کې د 25م د حمل تر 22م د ثوره پورې ده. نو دا په مرکزو کې ده چې 1419 مرکزه د کې دي د څخه 340 مرکزه په سقوط منطقو کې دي، نعم نسیمو کې دي چې واسوي نه دي، متبقي غون واسوي او کار کوي. ولې هیلمندي دا کله چې دوه او درېمه مرحله ته زو دغه ارقام په دې حالت نو سي کې د نو چت لاړ شي، ولې چې ډېر مرکزونه زمونږ نور دوه او درېمه مرحله کې او تاسو عملاً کار نه شروع شوی. اوس خو هغه پس د 22م د ثور نه تل عملاً کار شروع کی. یعنی تاسو برابر دی دغه یو څه شوی دي چې څومره کسان به ثبت نام وکړي؟ یا تاسو کوم ټارګټ ورته ټاکلی دی که دومره کسانو ثبت نام وکړو نو موږ ټاکنو خواته ځو؟ یو شی خو خپلواک صاحب اول خو موږ کوم حد ټارګټ ورته نه تعیین کړی. دا د افغانستان خلکو حق دی، حق رای اخیستلو رای ورکول د مطابق قانون د خلکو کار دی چې دی وکي. ولې تیر انتخاباتو په تجربو سره چې تیر انتخابات د ریاست جمهوریت او یا د ولسی جرګې او یا د شورای ولایتي نو هغه په کتو سره د موږ وکول شو چې د وونه تر لاسه پورې میلیونه خلک اوزي ثبت نام وکي او انتخاباتو شرکت وکي. دا ډیر خوسيږي کتیدات کم وزي دینه، نو په دې معنی نه ده چې د مشروعیت به سوال نه دي چې نه ځکه د قانون نه دی راغلی چې ملي شورا د لپاره او د ولسوالیګانو شورا د لپاره 100% رای پکاره ده، بلکې خلکو رای پکاره ده چې څوک ته ورکی څوک نه ورکی د خلکو پر اړه. یعنی ما مطلب دا ده که د ارقام ډیر ټیټ ول کنه اوس خو تصور خو بیرون ډیر سم نه ده. مثلا تاسو خو د کمیسیون د کمشنر په توګه باندې بلا شک خوشبینی یاستئ دغه مرحله ته او باید خوشبین اوسئ، اما بیرون چې کله د مسایل څېړل کېږي وایي چې ممکن ډیر خلک اشتراک ونکړي. که ډیر خلک اشتراک ونکړي دغه د 1 میلیون شاوخوا پاتې شي بیا به دا جدي ستونزه نه وي. تاسو مثلا بیا د تمدیدوي دغه نولیکنې پروسه یا پروګرام شته وکنه؟ د تمدید خبره به اول بحث کوم. تمدید مسله دغه درخواستونه کمیسیون ته رسیدلي دي، عام بحثونه پیښ شوي دي، ولې اوسه پورې د کمیسیون په اجنډا کې رسما شامل شوی نه ده مسله چې کمیسیون په تصمیم ونیسي چې آیا دا موده وغځي که نه غځي. ولې دا به ګورو چې دغه موده چې اوله مرحله کې موږ ټاکلې ده او دومره او درېمه مرحله ده چې موږ څونه ثبت نام کوی شو او افغانستان خلک څونه راځي مرکزو ته ثبت نام په خاطر باندې. بیا هغه صورت کې که وضعیت ډیر خنو موږ هیلمندي خدا ده چې دا وضعیت به ډیر ښه کېږي. ول چې اوس 1419 مرکزو کې دا حالت دی، نو کله چې وزره مرکز ته ځي خو طبعا د تعداد به ډیریږي. او زموږ تاسو ډیر خلک په ولسوالیګانو کې او په قریو قصباتو کې دي سره د چې دا زمانه یو تعداد نام نه دي، ول هغه امن سیمو کې به ډیر خلک مراجعه کوي راځي، به دا ارقام به ډیر زیات پورته ځي. زه امیدوار یم ول هغه پروسه هم شروع نه چې زه اوسه پر تعقیبه او مقایسوي حالت کې وګوري خروانه ده. نو دې لپاره ډیر زیات تشویش ورنه ده چې د ارقام ډیر ټیټ وسیږي، بلکې دا به ډیریږي.
صحیح. یو بحث چې په کمیسیون پورې تړلی بحث ده او په هغه باندې باید خبرې وشي، مثلا تر ډېره بریده پورې که د نوملیکنې پروسه ناکامېږي یا تر دې دمخه د کمیسیون کارونه ول مثلا احمدزی صاحب له کمیسیون نه ایسته شو یا غیر قانوني ایسته شو، بیا ستاسو راتګ د نوي کمیشنر په توګه باندې ډېر وخت ونیول د کمیسیون ته راتګ په ارتباط باندې یو ډول باندې د کمیسیون په مدیریت باندې انتقادونه ډېر دي. یوازې سیاسیون نه راځي دا انتقاد نه کوي، بلکې په ټاکنو باندې د سار سازمانونه هم راځي او دا بحث مطرح کوي چې هلته مدیریت ضعیفه ده او دا یې اساسي عامل دی بولي چې سمه پروسه تنظیمېږي. تاسو په دې ارتباط باندې یو خو د احمدي صاحب تګ او کوم کارونه چې پاتې متاسفانه زما تګ هم کمیسیون ته لږ ډېر وخت ګیر شو، نو هلته ډېر زیات کارونه پاتې وو. همدا علت شو چې کمیسیون ونه کولی شو په 14 د حمل کې چې 14 د سرطان کې چې اولین تقویم اعلان کړی چې موږ به انتخابات کوو، ولې چې ډېر قرضداران هلته ډېر کارونه کارخانګیان یې پاتې وي، خپل کارو ته ونه شو رسېدلی. هغه سبب هم دا و چې یو نفر عضو کم و، رئیس دارالانشای نه درلودو، اداري چوکاټ کې هغه استخدامونه چې باید شوی وی هغه پاتې وو، ولایتو کې سرپرستان و رئیسان او دا غونه هغه پروسې وي چې دا پروسه د کمیسیون د چالشو سره مخ کړي. ولې کله چې نوی کمیشنر تعیین شو هلته هیئت اداري وټاکل شو، دا کار ته صورت ورکړل شو. تر نوملیکنې پورې په موږ چا باور نه کوو چې کمیسیون به په دې توانایي ولري چې دوی به ثبت نام وکړي. خو کله چې ثبت نام شروع شو نو اوس نور انتقادونه شروع کړل چې هلته ضعف مدیریتي دی. هغه ضعف مدیریتي په هغه حد کې نه ده چې پروسې ته صدمه ورسېږي، ولې چې اوس عملاً ګورو هغه د پروسه ډېره ښه روانه ده، ثبت نام شته. دا چې امنیتي ستونزې دي، دا چې خلک علاقه لري، دا چې نور فکتورونه دي چې دا سبب شوي دي چې ثبت نام پروسه لږ خلک سره مخ کړي، دا د کمیسیون ضعفوالی نه دی، دې کې نور موارد عامه پوهاوی کمیسیون ونه کړ رانغلل دغه پروسه یې سمه تشریح نه کړل، ځکه د نوملیکنې پروسه په افغانستان کې په لومړي ځل باندې ترسره کېږي. خپلواک صاحب افغانستان خلکو اول ځل نه ده چې انتخابات ته ځي، په اهمیت د رایې، په اهمیت د انتخاباتو، په اهمیت د دې چې څوک انتخاب کړي، دا د موتر څخه هر چا څخه دوی ښه پوهېږي، ولې چې دوی 3 دورې 4 دورې دوی تجربه کړه تېر انتخاباتو کې. دا چې ما تاسو وویل فقط یو دوی کې یو ثبت نام اضافه شوی دی چې دا بارها موږ د میډیا طریق نه اعلان کو، موږ 12 تلویزیونونو سره قرارداد کړ چې تاسو تلویزیون هم پکې شامل دی، 2 شپېته رادیوګانو سره دي، دې کې علماو سره د شورای عالی صلح سره، د ښځو چارو وزارت سره، د معارف او د تحصیلاتو وزارت سره، همدارنګه مدني ټولنې چې دي، ناظرین د انتخاباتو باندې چې دي، سره منظم پروګرامونه لرو. دا چې ځان څوک د خپل نه پوهېږي دا ځان ته مسله ده، ولې مسله ډېره واضح ده چې انتخابات منکو، انتخابات دپاره معیار ثبت نام دی او د ثبت نام دپاره تذکیره ده. نو زما غون خلکو باندې دا आवाज د افغانستان خلکو باندې چې لاړ شي که تذکیرې لري تذکیرې وختي او دغه فرصت نه استفاده کوي ځان ثبت نام کړي. د دې پر که ثبت نام کړي په 28 د میزان کې به د انتخاب کولو حق ونه لري، بیا ورته اجازه نه ورکول کیږي. او بل د مهمه خبره چې دغه ثبت نام د ریاست جمهوریت او د ولایتي شوراګانو لپاره دغه ثبت نام ده. نو د دې لپاره د افغانستان خلک لازمه ده چې غون شرکتو کې څوک خپل خو وکیل چې هغه ورته کار وکړي او خنو باندې چې هغه باندې حساب وکړي ځان انتخاب کړي. خلک باور نه لري د ملي وحدت حکومت جوړ شو، د خلکو د رای ته ډېر احترام ونه شو، د خلکو باور ټیټ شو. ملي شورا هم کال در روانه ده، بس خدمات هم په هغه ډول باندې چې ضرور و د هغه ډول باندې چې د خلکو استازولي وشي. زه قضاوت نه کوم، بلکې د خلکو نظر چې موجود ده هغسې خدمات وړاندې نه شول، په ملي شورا باندې باور راکم شو. نو دا کمیسیون ده چې باید د خلکو دغه باور بیرته ژوندی کړي، دا کمیسیون ده چې باید دغسې پروګرامونه او میکانیزمونو په اساس باندې داسې یو چوکاټ جوړ کړي چې خلک باور وشي کړلی او په دې باندې پوه شي چې زما رایه ارزښت لري. وایي دا کار تر ډېره نه کېږي. مثلا په کمیسیون کې د حکومت مداخلې ډېرې جدي دي. حکومت په هغه حد کې مداخله کوي چې مثلا تر اوسه پورې دارالانشا رئیس تاسو نه لرئ، دارالانشا رئیس نه ټاکل شوی، یا مثلا نورې کاري برخې چې کومې دي او عملاً په هغه اپریشن یا عملیاتي برخو پورې تړاو لري هغه تر اوسه پورې شتون نه لري. یو خو بدبختانه د 2014 انتخابات د پروسې ته او د کمیسیون ته ډېره زیات صدمه ورسوله. هماغه علتونه دي چې د پروسې باندې زیات اعتماد نه کېږي، ولې کمیسیون کوم درسونه چې د 2014 انتخاباتو نه اخیستي هغې لپاره منظم کار کړی، چوکاټونه جوړ کړي، میکانیزمونه جوړ کړي دي تر څو هغه شی تکرار نه شي.
پات چې د ملي شورا کارکړ ضعیف وسیږي نو دا خو کمیسیون نه دی انتخاب کړي، دا خلکو انتخاب کړي. نو خلک خپل انتخاب کې دقت وکړي او د یو چاته دی رای ورکړي چې واقعا خدمتګار وسیږي، نه چې بیا عملکرد باندې سوالي وسیږي. بل مسله د الانشاء او کوم ضعفونه چې په کمیسیون کې واغې لپاره رسیدګي شوې ده، د 55 بستونه ریاستونه چې په ولایتو کې واغې عملاً امتحان واخیستل شو. د الانشاء بست اعلان تلار تقریبا 9 کسو پکې خپل اسنادونه ورکړل، هغه څخه موږ اسنادونه ارزیابي کړ، هغه څخه لست خبره رسیدلې شارلس شوې دي لس نفره چې هغه سره باید یو مصاحبه وشي او مصاحبه 3 کسات واجد شرایط وسیږي، هغه ریاست جمهوریت ته لاړ شي. نو کارونه شته، کارونه منظم دي، ولی وخت نیسی چون کمیسیون ډیر زیات مصروف شو په ثبت نام پروسې باندې او ډیر اهمیت ورکړو نسبت دین چې رئیس الانشاء انتخاب کو ځان الته مصروف کو. نو دې ته دقت وکړو چې ثبت نام پروسه څنګه کامیاب ثبت نام عملیاتي پروسه د الانشاء رئیس کار د چې تر ډیر بریده پورې منظم کړي، باید د الانشاء رئیس ټاکل شوی ورسته بیا یو شی دی چې دغه پروسه کې کا عاجل اقدام شوی وي او دا کوم خدای چې ډاکټر صاحب شاله حق د ریاست د الانشاء په غاړه لري په حیث سرپرست، دا ډیر مسلکي او تخنیکی خزه ده، ډیر لایق ده، با استعداد ده. او که په داسې پروسه کې چې موږ سرپرست ده خو ډیر فعال کار کوي، که داسې پروسه کې چې هلته ثبت نام شروع شوی دی او دلته موږ ریاست رئیس الانشاء نه راوړی نو طبعا دا پروسه ټکنۍ کېدله. ولې کمیسیون چې کله پروسه شروع شوه نو په دې مصمم دي چې رئیس الانشاء د 10 کسانو څخه څوک پیدا کړي او ریاست جمهوریت ته پیشنهاد کړي. دوه انتقادونه چې یو انتقاد چې دوه برخې لري، لومړی دا ده چې خپل کمشنر صاحبان په خپل منځ کې سره په ډیرو مسایلو باندې توافق نه دي. مثلا تاسو دغه د انتخاباتو چې تلیا ډیر مسایل وشول، هغه به رسنیزم شول، ډیر مسایل چې مثلا په خپل منځ کې داسې اختلافات موجود دي. بل د حکومت د مداخله بحث دا څنګه د حکومت واقعا مداخله کوي په ټاکنو کې څنګه؟ اول خدای چې د کمیسیون اختلاف یو شی باید کلک سره رد کړم، دا چې دیدګاه اختلافات لرو، د نظریات اختلافات لرو، هر څوک چون کمیسیون دی کمیسیونی کار دی، الته هر څوک خپل دیدګاه وي، خپل منطق وي، خپل دلیل وي، هر یو چې قانون د ډیر برابر او مصلحت د افغانستان ته برابر او هغه منل کیږي. اختلافات شته په هر جامعه کې، په هر منطقه کې او په کمیسیونو کارو کې د غزات د طبيعتا هم د سیده چې باید اختلاف ډیر زیات وسیږي. نو دې لپاره هغه زیات تشویش ور نه دی چې په پروسې باندې پروسې ته او میکانیزمو ته صدمه ورسیږي. الته قانون واضح دی، په اکثریت باندې فیصله کیږي، که یو کس کې مخالف وسیږي ولی فیصله په اکثریت په 15 نفرو کیږي. دویم بس تاسو حکومت مداخله و دا خو په کلکه راځم چې حکومت مداخله په دغه مسایلو کې کړی، یعنی زه هیڅ داسې یو مورد شاهد نه یم چې الته حکومت راغلی وسیږي او حکومت مداخله کړی وسیږي، بلکې حکومت او رهبری د نظام موږ سره جدي همکاري چې دا پروسه کامیاب شي. هر هغه چارې چې موږ پیشنهاد کړی دي دی ورته لبیک ویل دي، خاص دې لپاره چې دا پروسه کامیاب شي. نو زه نه پیږم چې دا مداخله مورد کوم سره کوم ځای نه دی میډیا ته او مطبوعات ته تاسو رسي. صحیح. یو خبره ده چې اوس د انتخاباتو مهندسي کولو مخنیوي څومره ممکن ده؟ تاسو د ثبت نام پروسه د ټاکنو د شفافیت لپاره څومره اساسي ګام دی؟ زه فکر کوم 50% رول لري ثبت نام مسله د لپاره چې په افغانستان په تاریخ کې اول ځل داس یو نوملیز باندې کار کیږي چې هر وګړی د افغانستان پوښي چې په هغه مرکز کې څومره کسان واجد شرایط دي او د ولسوالۍ خلک پوښي چې په دې ولسوالۍ کې څومره کسان واجد شرایط دي، په ولایت کې پوښي چې څومره کسان واجد شرایط دي، او بل اخر د غون په افغانستان کې غون خلک پوښي بین المللي ټولنه پوښي چې د افغانستان کې څو کسان واجد شرایط دي. دا چې څو کسان صندوق ته ځابله مسله ده، ولې د لیست په اساس به دی په پویږي چې په افغانستان کې څو کسان واجد شرایط دي. دا اعتماد وکړي چې یو مرکز کې کډري 100 نفر یا 1000 نفر ثبت نام لري واجد شرایط دي، که یو زر یو نفر هم کېږي معنی دا یو نفر تقلب کړی دی، دا باید تنبیه تصفیه شي چې د دې لپاره دغه میکانیزمونه جوړ شوي دي چې د افغانستان خلک اعتماد وکړي او په پروسې باندې او د دې لپاره چې پاک انتخابات شي. نو د ثبت نام لړۍ ورته ډیره مهمه ده. د دې څنګه کې د شفافیت په خاطر باندې قانون کې اصلاح راغلی، مخکې د تقلب چې دا جرم نه تعقیب عدلی نه درلود، ولې اوس جرم ګڼل شوی او عدلی تعقیب لري. دا یو مسله. دوی مسله چې هغه مرکزونه خیالي مرکزونه وو چې هر ځای کې په هر چا په کور کې په هر منطقه کې خیالي مرکزونه ورته منځ تللی دي.
یوازې د دولتي اداراتو چې د دولت شتمنۍ د دولت ادارو کنټرول لاندې هلته موږ مرکزونه لرو. دریم خبره هغه انتخابات چې په تیر ځل وشول چې ډي اف سیانو باندې به کول هغه یو به هم نه وي، ولې دا قانون داسې ویلی دی چې په معلمینو باندې او محصلینو باندې، معلمینو باندې، کارمندانو باندې، د دولت په کارمندانو باندې کوي، سرمعلمانو باندې، مدیرانو باندې، هغوی باندې به کوي چې هغه انتخاباتو په ورځ به استخدامیږي. دا دې دپاره چې شفافیت تضمین وسیږي. بې هویت سړی انتخابات باید ونه کړي. د هویت معلوم دی، سجل لري، سوانح لري، که هر مسله کېږي نو هغوی به متوجه وسیږي چې دا ورته نقص کوي. صحیح. تاسو د خنډونو یادونه مخکې وکړله، موږ په یوه غږېدلو، اما اساسا دا خنډونه سیاسي څومره دي؟ په سیاسي لحاظ باندې د ټاکنو په وړاندې د ټاکنو د پروسې او د ثبت نام د سبوتاژ هڅه کېږي که نه؟ داسې جدي موارد چې غیر د امنیتي ستونزو نه نور بعضې موارد شته متاسفانه چې بعضې کړۍ ورته لمن وهي چې دا پروسه ناکام کړي. هغه کسان دي چې نه غواړي یا خپل خلکو کې ځای نه لري یا خپل موکلینو کې نور رای نشي اخیستلی بیرته، نو هغه کړي دي چې دې ته لمن وهي چې دا پروسه سبوتاژ کړي او دا پروسه ناکامه شي تر څو دوی خپل کار ته دوام ورکړي. دا کوم هدف دپاره چې دي نور پروسه کې موږ داسې جدي خنډ نه لرو. یو تشویش بل موجود دی، د حکومت د ارادې خبره کوي، وایي دا پروسه ځي مثلا ثبت نام به کم کېږي، بالاخره کمیسیون ته به دلیل پیدا کېږي چې موږ په دې ثبت نام سره په دومره خلکو باندې انتخابات نشو کولی، انتخابات به ځنډېږي. کله چې انتخابات وځنډېدل بیا به دا ټول څلور وړ انتخابات راځي په یو ځای به ترسره کېږي ریاست جمهوري د انتخاباتو سره، تر هغه وخته پورې به آمادګي ورته زیات. یعنې دا یوه هغه سناریو ده چې په اذهانو کې متصوره ده او بیرون پرې ډېر بحثونه کېږي. ښه ده چې تاسو تلویزیون نه او د افغانستان خلک په دې پوه شي، تاسو کمپاین وکړئ، موږ یې هم وکړو چې اصلا دغسې یو څه شی اراده نشته. سیاسي اراده دا ده چې انتخابات وکړي، سیاسي اراده دا ده چې بل بدیل نه لرو، بل ګزینه نشته غیر د انتخاباتو نه. که په لږ تعداد کې که په ډېرو تعداد کې ولې تصمیم نهایي دی او کمیسیون مستقل دی، خپل تصمیم په خپله نیسي. یا 23 د میزان اعلان کړی، که څومره کسان هم شرکت کوي نو انتخابات به کېږي. موږ مخکې وویل چې دا مشروعیت دی، هغه ته صدمه نه رسي، چون قانوني مسله نه ده. دا چې خلک ډېر راځي لږ راځي دا د خلکو اراده ده. ولې انتخابات به په 28 د میزان کې کېږي. که کمیسیون یو انتخابات د ولسي جرګې او د شورای ولسوالیګانو شوراګانو که نشي کولی نو بیا څلور انتخابات خو په هېڅ صورت افغانستان حکومت هم نشي کولی. بیا ستونزې ډېرې دي، مشکلات ډېر دي. نو که دا تدریج وشي او دې ته کمیسیون متیقن دی چې 28 د میزان کې بالاخره سره د ولسي جرګې او د شوراګانو ولسوالي شوراګانو انتخابات به کوي. سید ډېره مننه، ډېر تشکر. وروستۍ پوښتنه داسې کومه چې د ټاکنو د مرکزونو د ارزونې نه شکایتونه موجود دي. په ځینو سیمو کې په لوی لاس باندې مراکز وایي کم شوي دي، ځینو سیمو ته مراکز زیات شوي دي. دا یو بیا کتنه پې کوئ کوم پروګرام شته او که نه، او تاسې دا منئ چې ځینو سیمو له خلکو سره په یو ډول باندې جفا شوې ده او د هغه له خپل حق نه محروم شوي دي؟ خپلواک صاحب اصل پروسې مطابق د یو پلان مخکې ځي. نو کله چې تثبیت د مراکز یو اړینه خبره وه چې کمیسیون مستقل انتخابات په تصمیم ونیو چې دا باید دوباره تجدید نظر وکړي او دا د افغانستان دپاره د خیر دپاره د خلکو د خیر په خاطر باندې ډېر اړین وه. مخکې خیالي ما یاد کړو چې خیالي مرکزونه او د زورواکانو په کورو کې په داسې منطقو کې چې اصلا نه ورته حکومت نه ورته کمیسیون لاسرسی نه درلود، خو صندوق به راته. دې لپاره چې دغه شیانو مخنیوی شوی نو کمیسیون یو کال مخکې دې لپاره ټیمونه موظف کړ، عملا لاړل ساحو ته او عملي ولیدل، مشرانو سره د هغه منطقوي خبرې وکړي چې دا مرکزونه د تثبیت لپاره په خاطر باندې. بیا هغې وروسته چې کله دا ګزارش راغی جی پی ایس طریق نه وسنجول، یعنې هلته معیارونه دا دي چې باید کیلومتر مشخص وسیږي او نفوس مشخص وسیږي او سیند او سړک او دا کوم شی چې مانع ایجادي دا هم په نظر کې ونیول. په هغه معیارو چې لاړل نو 2355 شاوخوا مرکز دیو تثبیت کړ چې دا باید وسیږي. بیا هغې وروسته چې کله دا گزارش په یو علني مجلس کې یو علني جلسه د کمیسیون کې چې میډیا او د مدني ټولنو ناظرینو مابین مخکې وه دا پروسه اعلان شوه. بیا یو میاشت نور وخت و چې خلک یې شکایت وکړي چې دا مرکزونه یا پکې عدالت نه شوی یا توازن نه لري. شکایت وکړي متاسفانه چې شکایتونه ډېر کم وو، 303 شکایت شوي چې د هغې جملې څخه شکایت موږ ته نه راځي، شکایت د مستقل مطلب مې د شکایتونه وڅېړل شول. که زه اوس تاسو ته وایم 303 شکایتونه راغلل، د هغې څخه کمیسیون د شکایاتو 19 مواجه وکړل
چې دا 19 کې بې انصافي شوې دا باید جوړ شي دا به یاد شي چې هغه کمیسیون په تصمیم ونیو وش په دې د ارزونه ورته وکړه د 300 شکایتو څخه چې وش په مرکز یو ځل بیا باید تجدید نظر شي بیا ورته آیت ولېګل شي او دا وګوري چې آیا نامونه سیمه کې دی واقعا دغه یو جی پی ایس غلط خودلی چې هغه پر ټیم روان دي اما مطابقي نوریا تکراری یا اضافي چې ورته کمیسیون غوښتي د خپل د درش په توپان بیا د درش په توګه پر ټیم موظف شوی دی او د نږدې ورځو کې موږ ته گزارش راځي به په تصمیم نیسو. ډېر تشکر ډېر مننه شمس کور قدرمنو لیدونکو ستاسو ملتیا مننه کوم خبرونه مو پای ته ورسېدله تر بیا ملامت شئ.